کړی یو ملک ته د ګټې لپاره دی تللی نو دی ګټه په بار کې کوي او کور ته رالیږي کور پې آبادوي. دغه رنګه یو انسان چې دنیا ته راغلی دا د آخرت مسافر ده. په دنیا کې به داسې اعمال کی چې د آخرت ګل گلزار سی، آخرت یې ښایسته سی، آخرت بھی آباد کی، خپل جنت سر سبز و شاداب کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کله معراج ته وخت و آدم علیہ الصلوۃ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وسو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل سے اے نبی آخر الزمان ولار خپل امت ته درې خبره د مال طرفه وکا. یو خبره دغه د خپل جنت تاسې آباد کیا. جنت یو چټیل میدان ده، یو ریګستانی علاقه ده، یو دشت بیابان ده. په جنت کې تاسې آبادی کول، په دنیا کې به تاسې کسب د نیکو اعمالو کوي، نیکۍ به کوي، ښه عملونه به کوي. بیا به تاسې په جنت کې د تاسې لپاره هغه راحتونه، هغه باغونه، هغه خوندونه چې یو انسان ته سره الله رب العزت وعده د جنت کړي هغه ملاویږي. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په دنیا کې یو انسان نیک اعمال کی، سبحان الله یا ذکر اذکار کی، نوافل کی، تلاوت کی، تہجد کی، دغه انسان چې د الله رب العزت لپاره نیک اعمالو باندې لګیا ده، دغه نیک اعمال منتقل کیږي آخرت کې د لپاره فرشتي لګیایي د جنت آبادی، د لپاره د جنت ونه لګول کیږي، د لپاره په جنت کې محل جوړیږي. اچانک په دغه محل باندې فرشتي کار ودري، فرشتو نه پوښتنه کول کیږي چې ولې دغه محل باندې کار ودرېد. نیم محل تیار شوی ده، نیم بلډینګ تیار شوی ده، نیم بلډینګ باندې کار ولې ودرېد. بعضې فرشتو ته یایي چې لکال ور مټیریل نه را رسیږي. هغه انسان چې په دنیا کې نیک اعمال کول، په نیکو اعمالو باندې لګیا و، لمونځ یې کاوه، تهجد یې کاوه، نوافل تلاوت یې کاوه، صدقه خیرات یې کاوه، د هغه له طرفه چې هغه بلډینګ جوړولو ور سامان موږ ته را منتقل کېدو، یا هغه موږ بلډینګ پې جوړاوه، د ده لپاره محل موږ تیاراوه. لیکن دغه انسان نن لمونځ پرېښی، نن د صدقه خیرات پرېښي، ذکر اذکار یې نن نه ده کړی. هغه شیان چې دغه بلډینګ پې جوړېږي، دغه محل پې جوړېږي، د دغه انسان له طرفه چې موږ ته نه ده رالېږول سوی، نو موږ دغه بلډینګ په څه شي باندې تیار کړو؟ نو ځکه انسان به په دنیا کې نیک اعمال کوي، بیا به د جنت هغه خوشحالیانې دته حاصلیږي. ورنه جنت دغه دشت بیابان ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دنیا کې به انسان کسب کی، بیا به دته د جنت ګلې گلزاري، دته به په جنت کې محلات ملاویږي، دته به په جنت کې باغونه ملاویږي، نهرونه به دته په جنت کې له دې وجې ملاویږي چې په دنیا کې به کسب کړی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الدنیا مزرعة الاخره، دنیا دغه د آخرت لپاره کرونده ده. دنیا دغه د آخرت یو پټی ده، یو کیسان، یو ذمہ دار چې په خپل پټي کې فصل هغه تخم غرزار نه کی او د فصل هغه ساتنه ونه کی، اوبه ور نه کی، صحیح حفاظت یې ونه کی، دته هغه فصل نشي حاصلېدلی. دغه رنګه دغه دنیا د انسان لپاره یو پټی ده، د ذمہ دار لپاره د آخرت هر یو انسان د آخرت ذمہ دار ده. دای باید په دغه خپل ذمہ داری کی کوشش وکړي چې خپل فصل زیات نه زیات په آخرت کې حاصل کړي.